السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. عزت من مسلمانانو، الله رب العزت په دې سورت مبارک کې د وخت قسم خوري، د زمانه قسم خوري. یعنی دې طرف ته به دې کې اشاره ده چې وخت دا ډېر اهم دی، د دې قدر وکړئ. او کوم وګورو په خپل چارپیچل کې وګورو کوم ځای پورې چې زموږ تعلق ته موږ وګورو که په هر یو طبقه کې که هغه د علمي وي، دنیاوي وي، که هغه هر یو فن وي، په هغې کې موږ یو قابل شخصیت موږ وګورو، نو ته د هغه زندگی راواله، د هغه زندگی وګوره. د هغه زندگی به همیشه دپاره چې کوم دی هغه په یو ټیم ټیبل باندې رواني، هغه به خپله ورځې ګنټې به هغه تقسیم کړي چې زه به دا کار په داسې ټیم کې کوم، دا کار هر یو یعنې زندګۍ له یو شیډول یې ورکړي، خپل کارونه په ترتیب سره کړي. نو کم کس چې د وخت قدر کې خپل ټیم چې کوم دی بې ځایه نه ضایع کړي، هر کار په خپل ټیم کې، نو دغه کس همیشه دپاره کامیاب وي. او که نه کم کس د زندګۍ د درس روټین نه وي چې څه ټیم پاسې د څه ټیم یې روټۍ وخوړه، دغه کس همیشه دپاره دې کامیابیږي نه. که کامیابېدل غواړئ نو خپله زندګي په روټین باندې که الله رب العزت مونځونه یې دی په خپل ټیم باندې مقرر کړي دي. که اوس ته وایې چې نه زه څه ټیم مونځ کول غواړم، نو داسې نشي کېدی. روژه یې د څه ټیم نه بندولی، د څه ټیم باندې چې کوم دی هغه افطاري کولی، نو دی هم خپل یو ټیم دی. دغه شانتې نور څه ټیم راخیږي، څه ټیم چې کوم دی دی ډوبېږي، دا هم خپل ټیم دی. نور سپومۍ ته وګوره، سپومۍ په خپل ټیم باندې راخیږي، په خپل ټیم کوزیږي. د دې هر یو څیز خپل یو روټین دی. که انسان هم خپله زندگی په روټین باندې راولي، په یو شیډول باندې راولي، نو ممکنه ده چې دا انسان به کامیاب شي. ما دا خبره په خپله هم ووری، نور ملګرو سره هم شریکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.